د دوه پټو په ځمکه باندې 18 کسان عزتمنو بې دردۍ سره کته شول. اعظم مینوال موږ د ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي کوم تاسو کو چې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وئ چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې ورسره د ټلۍ نشان وخت چې هر یو نوی معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو په دیر بالا کې دغه شانته د دوه کسانو خلاف په ځمکه باندې جنگ جګړه و او جرګه پکې ناستې و چې دغه جرګې د محنت نه دغه کسان دوه میاشتې په منډو تللو باندې کېنول چې عزتمنو د جرګې د محنت نه دغه دوه کسان یعنی رضا کړل او جرګې ته یې کېنول چې عزتمنو د جرګې په دوران کې د یو طرف نه یو کس ډزې وکړې چې بیا دوه ډزې شروع کړ چې دغه ډزې په دوران کې هغه چې چا جنګ جګړه و په ځمکو باندې هغه کسان کم لګېدلي دي او نور د کلو خلکو پکې زیات لګېدلي دي چې عزتمنو د دغه د ډزو په دوران کې عزتمنو 18 کسان پکې مړه شوي دي او بې حسابه کسان پکې زخمیان دي چې په دغه دوران کې عزتمنو د دیر بالا پولیسو بیا سمدست چې عزتمنو دغه شپږ کسان ګرفتار کړي دي او په دغه کې 15 کسان تښتېدلي دي چې تر اوسه پورې لا نه دي ګرفتار شوي او انشاءالله تعالی زر ته زر هغه 15 کسان به هم ګرفتار کړي شي. خو عزتمنو چې دې شپږو کسانو نه دي اخر کومه سزا ورکړل شي ځکه عزتمنو چې په دوه پټو ځمکه باندې 18 کسان یې بې دردۍ سره قتل کړي دي. دومره ظلم خو نه دی پکار چې دوی څومره ظلم کړی دی. مینوال زموږ د دې ویډیو مقصد یو دی چې هېڅکله په ځمکو باندې جنګ جګړه مه کوئ. ځمکه به په ځای باندې پرته وي او دغه شانتې د ګل غوندې ګلالي غوندې خلکان ځوانان او سړونه به وبهیلي یعنې چې دغه ګلالي خلکان ځمکې هم ډېر هر یو شی ښه ډېر دی. هېڅکله په معمولي خبرو باندې جنګ جګړه مه کوئ. شیطانانو د شیطان مه منئ. شیطان دغه ټایم کې ډېر سخت زبردست زور کوي. شیطان مه خوشحالوئ. نو زموږ د سره تننو زه خبر د دې پورې د نویو معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتو ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.